کوم د هوم ټیب نه او په دې هوم ټیب کې وګورئ تاسو سره هغه یو څو کمانډز بالکل یو شان دي لکه څنګه چې تاسو مایکروسافټ ورډ کې ویلي دي چې هغه کلپ بورډ دی، فونټ دی، الاینمنٹ دی، نمبر دی اینڈ سو آن. دا یو څو کمانډز بالکل سیم دي. که زه د فایل مینیو ته راشم او دې ځای نه یو فایل زه خلاص کړم سه ایکسل فایل ډیټا او په دې باندې زه یو اگزامپل تاسو درکم چې دې څه مطلب دی. نو ګورئ که دا ډیټا تاسو د یو ځای نه بل ځای ته وړئ که نه نو زه دلته کې د کلپ بورډ نه سټارټینګ کوم. کلپ بورډ تاسو ته ما ویلي مو چې دا د مایکروسافټ ایکسل یا د ورډ یا د اینی پروګرام یو حصه ده چې کومه ډیټا تاسو کټ کې یا کاپي کې نو هغه دې ځان سره اتومیټیکلی کېږي او تر څو پورې چې دا پروګرام نه کلوز شوی یا مایکروسافټ دا کمپیوټر نه ګول شوی تر هغې پورې دا په دې میموري کې دا ډیټا پرته وي. نو زه راځم وګوره دې ځای نه دا ډیټا کټ کوم نو زه کې کټ کړم نو ګوره دې نه بالکل کټ کېږي نه ایم ایس ورډ په شکل کې دا نه کټ کېږي. تاسو به بل ځای ورته وښایئ او همغه ځای کې به تاسو پیسټ پی کې دې لارې نه سبا د نه څوک کوېسچن کوي واپس یې خپل عادي حالت ته راولئ ګوره واپس دې ځای کې ودرېږه او دې ځای نه یې کټ کړو ګوره دې طریقې سره تاسو کټ کولی شئ. دغسې وګورئ تاسو یې کاپي کولی شئ نو کاپي کې دې ځای نه کوم ځای کې چې هغه فوټو کاپي وباسئ نو ګوره دې ځای نه یو ځای بل ځای ته اټومیټیکلی فوټو کاپي ایستی شئ دلته. ګوره که زه دلته پیسټ کوم دې ځای کې هم پیسټ کولی شم. څومره اسان طریقې سره زه دغه پیسټینګ کوم دې لارې نه که زه چېرته بل ځای ته راځم پیسټ کولی شم دقسې او که نه اسکیپ مې وکړو نو نور تاسو چې کوم دی پیسټ نه شئ کولی که چېرې تاسو اسکیپ ووهه د کیبورډ نه. نو مطلب دا دی سبا د نه څوک تپوس کوي دغسې وګورئ 1 by 1 ډیټا چې کوم دی هغه تاسو کټ کاپي پیسټ دې لارې نه کارولی شئ دلته باس. بیا راځم وګورئ زه غواړم نه د عکس په شکل کې ماته راکړه نو زه به راشم دې ځای نه وګورئ کاپي ایز پکچر باندې به کلیک کوم. کله چې تاسو کاپي ایز پکچر باندې کلیک کې نو ماته وي آیا ته د پرنټ لپاره غواړئ که نه ته په دې سکرین باندې راوستل غواړئ. نو زه ورته وایم چې ایز شون آن پرنټډ. ایز شون آن پرنټډ مطلب دا دی چې بھئی زه څنګه چې ما سره ښکاري بس همغسې شکل کې را سره پرنټ آوټ کا که نه زه د عکس په شکل کې راوستل غواړم نو یا بیټ میپ او یا پکچر چې کوم دی دواړه طریقې موږ سره ټیک دي. که دا مې اوکې که دې ځای نه نو ګورئ څومره اسان طریقې سره اوس زه که راشم دې ځای نه پیسټ کړم نو ما له بالکل د عکس په شکل کې راته راکړي. یو نیم اعلاناتو کې تاسو ګورئ که نه ایډورټایزمنټ کې چې پای کې دا لکه د عکس په شکل کې راوستي فارمیټ ته راشئ ګورئ اینی فارمیټ تاسو دې له ورکولی شئ. ګورئ یو سټایل ورته ورکولی شئ اینی ادر سټایلز تاسو دې ډیټا ته سټایل تاسو ورکوئ. نو سبا د نه څوک کوېسچن کوي چې ما ته دا ډیټا د عکس په شکل کې راوله نو ګورئ یاد ساتئ بیا به تاسو دغه پیسټ کاپي ته راشئ او د هغې نه پس تاسو کاپي ایز ا پکچر باندې کلیک کړئ. بیا وګورئ که چېرته زه دا ډیټا انتخاب کوم دې ځای نه او واپس یې بل ځای کې چېرته کاپي پیسټ کړم دلته وګوره دا مې پیسټ کړ دې ځای کې وګوره اف یو ډو دیټ نو ګوره که چېرې تاسو دا دلته زه د هوم ټیب ته راشم او د هغې نه پس وګوره دې له څه کلر ورته اساین کړم دې ځای له ما څه بل کلر ورته ورکړ. سبا د نه څوک تپوس کولی شي یو کس ماته وي دا کوم کلر چې تا په دې باندې کارولی دا په دې بل ډیټا باندې مې اپلای کا. نو ګورئ څومره اسان طریقې سره زه به دا انتخاب وکړم را به شم د فارمیټ پینټر ته او د هغې نه پس وګورئ دا به په دې ډیټا باندې راکش پکې داسې او بیا دا لاندې ایریا انتخاب کا نو چې کوم فارمیټ د ده دي اب اټومیټیکلی ما له دې ځای کې راته راکړي نو ګوره دا فارمیټ دې لارې نه تاسو یو په یو اخیستی شي. نو سبا د نه څوک کوېسچن کولی شي باید چې دې طریقې سره تاسو د یو څو کمانډ یاد وساتئ. دا د هغې یو ایزي یو ډېر اسان میتھډ دی باید چې دې طریقې سره تاسو یاد کړئ. او که نه تاسو واپس خپل عادي حالت ته راولئ نو بیا دغه ډیټا ټوله انتخاب کا او دلته راشئ که وروسته به یې تاسو موایئ نو فلې کا دغه ډیټا به تاسو له واپس عادي حالت کې درکړي. دا پورشن لکه څنګه چې تاسو مایکروسافټ ورډ کې ویلې دی تاسو وګورئ تاسو ایکسل کې هم دې ځای نه هماغه یو طریقې ده ما سره زه پیسټ سپیشل کاروم نو د پیسټ سپیشل دپاره زه دا ډیټا لینک چې کوم د ایکسل سره م اخیستی شم. سبا د نه څوک کوېسچن کوي چې آیا د ورډ ډیټا زه ایکسل سره اخیستی شم ها بالکل کولی شم سره. لکه وګوره دې ځای نه زه ورته ورکوم چې سې ویلکم ډیټا نو ګوره دلته کې اینی زه نقطه مې ورکړه چې د دې ځای نه واله تر دې ځای پورې به زه ډیټا اچوم دا به زه کاپي کوم دلته کاپي او د کاپي نه پس را به شئ دلته کې وګوره ایکسل ته او په دې ایکسل کې به تاسو د پیسټ سپیشل ته راشئ لکه څنګه چې تاسو مایکروسافټ ورډ کې ویلي پیسټ لینک باندې کلیک کو دا اوکې کا څومره اسان طریقې سره اوس چې کله کومه ډیټا تاسو هلته لیکئ अब एम एस वर्ड के लिए अब अदे एक्सेल ता ऑटोमेटिकली राजी लेकिन जो तो कोम से हेलो वर्ल्ड च कलम से एक्सेल तराशमा ऑटोमेटिकली अगरेट मा सरा हम दे एक्सेल तबर आगली भाई गोरे एनी तगीरात च तासु रावस्तल वाळे
کزه در کوم چې this is my excel linked data نو ګوره چې کلم زه راشم اتوماتیکلی هغه ډیټا ما سره خود به خود چینج شي. نو سبا در څوک تاسو کوي چې آیا د یو دوه پروګرامز ترمنځ زمونږه لینک یا رابطه غستی شو نو یا ساتي دا هغه یو اسانه طریقه ده، دا یو ایزی میتھډ دی. د لار نه موږ یو ډیټا چې کوم دی هغه د دوه پروګرامز ترمنځ لینک کولی شي. نو سبا در څوک تاسو کولی شي کوېسچن دنه کولی شي، دا هغه یو اسانه طریقه ده چې د کلیپ بورډ د لارې نه موږ کولی شو. دلته بیا راځم وګورئ دې څنګه د فونټ ته وګورئ. نو څنګه چې تاسو مایکروسافټ ورډ کې دا فونټ ویلیو کنه او دا فونټ تاسو سره دې ځای کې دی. وګورئ تاسو دې د پاس دا ماوس دا پوینټر او تاسو وګورئ وګرځوي نو اتوماتیکلی تاسو وګورئ دا ډیټا یو په یو تاسو له درکولی شي دې لارې نه. وګورئ دې څنګه کاری تاسو ته سبا د نو کوېسچن کوي داسې نو چې څنګه فونټ تاسو واخلئ نو وګورئ په دې باندې صرف ماوس وګورئ په ماوس طریقې سره غستې شي او کنه څه دې چرته سایز ورکوما وګوره دې تاسو سایز هم دې لارې نه ورکول شي. وګوره دا پسې دا سایز ور چرته وګوره دا سې کمول شي دې لارې نه. نو سبا د نسو تاسو کې د سایز غستو لپاره سایز دې څنګه کموي زیاته وي سایز دې څنګه تاسو وګوره او هغه طریقې دا بولډ کوي اټالیک کوي انډرلاین کوي نو وګوره دې لارې نه تاسو په یو غستې شي او کنه تاسو واپس خپل عادي حالت کې راولې واپس خپل عادي حالت کې راولې. ګوره کچره دا ډیټا تاسو سره یو تاسو پریویو تراشه نو یا ساته دې سره ګوره دا ټیبل دا بارډرز چې کوم دی هغه نه پرینټ آوټ کیږي. اټ کین ناٹ بی پرینټډ دا نه پرینټ کیږي موږ سره. نو زه غواړم چې دا بارډرز وسره پرینټ آوټ کما پرینټ یې کوم سره نو مګه لکه څنګه چې تاسو مایکروسافټ ورډ کې د ډیټا د لپاره ویلیو کړه نو ګوره دې ډاټ باندې کلیک اني بارډر ټاپ بارډر لیفت بارډر رائټ آل بارډرز باندې کلیک کا پریویو تراشه وګوره سونه آسان طریقې سره تاسو کوم ایریا انتخاب کړی دا د لپاره تاسو بارډر اغستې شي. لکه څنګه چې تاسو مایکروسافټ ورډ کې ویلیو کړه دې ځکه بارډرز هم ویلیو کړه کمانډ all border no border and so on نو کمانډ دې ځکه تاسو سره کوم دې ځکه تاسو سره درکړي نو په ایکسل کې تاسو سره دا دې حالت کې دی. وګوره چې تاسو دې لچرته فارمیټس ورکول غواړئ نو وګوره فارمیټس تاسو ورکول شي دې لارې نه نو 1 by 1 فارمیټ ورکول شي تاسو. وګوره دې لچرته لاندې سبل فارمیټ ورکندل تا وګوره نور فارمیټ مور کلرز دي تاسو you have many colors here بس هغه کې کوم کلر تاسو یو په دې انتخاب ولشي او کنه دا کلر تاسو نه غواړئ نو بس راشه دې فلټر نو فلې کا نو کلر یو په یو تاسو دې لارې نه ختمول شي. تاسو ګوره فونټ کلر چرته ورکول غواړئ تاسو فونټ کلر دې څنګه اپلای کا سبا د نو کوېسچن کوي نو مطلب دا چې کلم تاسو چرته فونټ کلر ورکول غواړئ نو ګوره دې لارې نه تاسو دا فونټ کلر چې کوم دی 1 by 1 ورکول شي داسې او کنه زه واپس خپل عادي حالت تراولم دلته کې وګوره اتوماتیک کلر چې کوم دی هغه ما سره بلیک دی. نو دا خو د مایکروسافټ ورډ والا خبره وي تاسو ته تشریح کړې په دې کې چې تاسو کوم نیو کمانډ شروع کیږي نو یا ساتي هغه موږ سره الایمنٹ او نمبر نه شروع کیږي نه ساتي دا راځم دې زنو ګره دې الایمنٹ او په الایمنٹ باندې په کوم چې داغه موږ سره مطلب څه دی what do you mean by this ګوره سبا د نسو تاسو کې الایمنٹ وی ترتیب تا یا ساتي دا څومره شوکې چې تاسو جوړوي کنه یا سون ټایم شیټ فیکټ شیټ بجټ شیټ وای کنه دا ټول یا ساتي په دې الایمنٹ د لارې د دې معمولی ټیب د لارې جوړیږي. وګوره سو یو عنوان لیکم نو داغه د لپاره باید چې دا یو سوشل زیو زې کم مرجه کما نو څنګه به مرج کوم د دې ټول هټس نه مخ کې راشي وګوره دې ځکه یو دا سلور کمانډز دي مرج ان سنټر دی مرج اکراس دی مرج سیلز دی ان انمرج سیلز دی او سو کمانډز دی باید صحیح طریقې سره تاسو یاد کړئ. مرج ان سنټر مرج اکراس مرج سیلز ان انمرج سیلز مرج ان سنټر مطلب دا دی چې دا لیکل بالکل د سنټر پوزیشن نه شروع کوم I am starting from a center position او وګوره دې ځکه تاسو سره زه تر کوم جسه زیا انسټیټیوټ اف انفارمیشن ټیکنالوژي وګوره دا ټیکسټ ما دې زنه ساين کور مې کوتا وګوره دلته او دا نه پس وګوره تاسو سره آی ډی دا سه نیم دا سه ایډریس دا سه فون دا سه کنټری تاسو دې لیکل نو دې طریقې سره تاسو دا یو په یو واغستې شي کورس ټایټل فی پیډ اینڈ بیلنس چې تاسو سره ډیټا ای اوس دا تاسو چې کوم دا لیکل اولیکل دی نه نو اوس ماته دا بالکل باټم کې دی لاندې دی بالکل سنټر ته راولم نو وګوره تاسو لیفت تا سنټر تا رائټ ته راوستې شي زبې دې نه سنټر ته کمیابه لیفت ته کما کچره تاسو لګ را دی خوا کوي نو را دی خوا کولې شي لکه څنګه چې تاسو یې سورت کې پیراګراف لیفت نه رائټ ته رائټ نه لیفت ته وکاو یا دې زنه وګوره واپس خپل عادي حالت تراولا
या बिल्कुल सेंटर ते रावल दासे बिल्कुल पे सेंटर रावल नो बिल्कुल सेंटर पोजीशन तराश ओकरे दासे या ओकरे टॉप रावल या बॉटम तासु रावल बिल्कुल तासु चॉइस ते दिलार ने यो पे यो दा सेटिंग वन बाय वन दिला कवलिश मतलब दा दे कलम तासु चरते उन्वान अखले द बाइच दागे दा पार यो सोशल्स मर्ज के मर्ज हुई यो जेवाली दा दे टूल सेल दा दे टूल सेल्स नमा यो सेल जोड़ को और दागे एड्रेस मास्टर से दे B2 दे मास्टर यानी B नंबर कॉलम और 2 नंबर रो दा बस को दा उमदे सर ताल्लुक साथ दा कम न जेने शुरू शुवे दा बस मक्का यो सेल चिकम दे कंसीडर की दा सर बे दागे न पस ओकरे मर्ज अक्रॉस तराशे यो कस्माते उच दे एक मर्ज अक्रॉस सदा पार इस्तेमाली की मर्ज अक्रॉस मतलब दा दे जमात दा कॉलम्स खत्म को खुदा रोज रात ब्रेक दा नगर अजर आजम दे से ना बॉर्डर्स था और तो देखियो अगर एनी बॉर्डर्स दियो पे तो तागस्ते शमदा से करना तो मतलब दादे ची अगर रोज रात खत्म कॉलम रात खत्म कर और रोज दल दे के मास्टर प्रतीदी से यो पे कते शम दे लाए नगर दादा यो आसान तरीका दा जब भी तासु मर्ज अक्रॉस सिंगा कवे नो मर्ज अक्रॉस के तासु ला रोज दर कई व कॉलम्स तासु ला न दर कई दादा बिया दागे न पस ओकरे के चरिता सुगुरे मर्ज सेल्स तरह समा What do you mean by merge cells? Merge cells मतलब दा दे चोगरे यो सो सेल यो जेकम दा से नज़र कवले शम चिदा मर्ज कम दे ला रेना वो दे डॉट बांधे व क्लिक कम मर्ज सेल्स तबरा शमा तो चकलम तासु मर्ज सेल्स तराशे नगोरे दे तरस के तासु दा सेल स्टोल यो जे कोलिशे वो पर मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल्स के दा फर्क थे दे के बस्ताली कल हमेशा दा पार द लेफ्ट ने शुरू कीगी इट गोना बी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट दा द लेफ्ट ने शुरू कीगी दा सला दा खबर ज़हन की याद उसा ठीक है ना दा बद लेफ्ट ने शुरू की दा सर और पाई के तासर बद सेंट्रल पोजीशन में शुरू की दे नगोरे कता सुदा सेल्स वापस अनमर्ज के वन उगरे वापस एक पल आधी हालत तरावले नगोरा अगर टोल सेल्स शिकम दे यो पे एक पल आधी हालत तरावल तासर बेदागे न पस उगरे तासर यो कमांड चाहिए था रैप टेक्स्ट वत भी लिखीगी व्हाट डू यू मीन बाय रैप टेक्स्ट सवादन सुक तपोस की क्वेश्चन देने कही सीधा रैप टेक्स्ट सदा पारकारो मुंगो से मतलब है दे मुसरा व्हाट डू यू मीन बाय दैट रैप टेक्स्ट कम दे याद साथे रैप हुई रा पता के दो त टेक्स्ट भी लिखीगी यो नुमा के ताऊ चलता से डेटा उ लिखे दा सिकना लेका जोर कम से नेम एटसेट्रा दा से सैलरी एंड लुक लाइक एड्रेस वगैरह दा से उस दिन नुम जल्दी कम देर गड़शी मुसरक लेका जोर कम से मोहम्मद खान एटसेट्रा दा से तो सीधे जो खुदा से कोले शब्द चले कॉलम बांधे ऊपर दे एरिया बांधे डबल क्लिक के दे वक्त बखुद पद यो सेल के राशि खुदा च धुना धुना डेर गटलुम जवर कुम दा खो मा सरे प्रॉब्लम शी दा लग एरिया इंतखाब का दा सोने चता सरेदा और दाही न पस्ता सु पद रैप टेक्स्ट बांधे क्लिक के जो कलम रैप टेक्स्ट बांधे क्लिक के उस कलम दा से यो दा सी के ना हाजी मोहम्मद खान वगैरह अब ऑटोमेटिकली रापत की गया अनुम ऑटोमेटिकली रापत की गई दसरा खुदा देना मालूम दाश में शेयर दा टेक्स्ट जमाल गड़बड़ की उदागे द पारताज दास करो के जो भाई दा टेक्स्ट टोल इंतखाब के और दा रैप टेक्स्ट दे जेना खत्म के दे जे कि ओबल कमांड दे चालक तास तो क्लियर कमा च कलम दानुम गठीगी दे बे द सेल दा राकत कई बे ना बल्कि ओ पदी सेल के बे एडजस्ट कई जस्टिफाइड कई बे टिक कई बे सेट कई बे तास हां बिल्कुल हम बवड़ की उदागे द पारवता सु दे एलाइनमेंट तराशे और पदी के तास रे कमांड चाहिए त श्रिंक टू फिट वत भी लिखी कलम दा श्रिंक टू फिट के नगरा गनुम बस जिसुम रवि ऑटोमेटिकली स्थापित इस सेल के एडजस्ट की कज़ दे से अली खान लिकम टिकते वो कज़ गटनुम लिकम जिससे एनी टेक्स्ट कम ता सरी अब ऑटोमेटिकली उनका खजे किसी की कंबाइन की गई कज़ दे से ना दावर कोम होता ऑटोमेटिकली एडजस्ट की वो मिलता नो दा कलम चिता सो एक्सेल के 10 यो परफॉर्मा जोड़ कला तो बाय चदी तरीके से तासो सेटिंग वन बाय वन ओके और कोना दा श्रिंक टू फिट ता सरी नी तो मतलब दादे एलाइनमेंट तो कलम राशे श्रिंक टू फिट का सरनी मतलब दादे जब अस्तादा सेल चिकमी दालिकल तबल दा लीगल बखा मुकाबल सेल दस्ता सुजी उदा यो सो खबर ज़हन किया दो सादे दा से गोरे कचरता सो दा कॉलम्स दा डेटा गस्ती जवाल में बे देख के दा कसिस तासु कतली यो स्टाइल है वत वर्कड़ी गोरे दा स्टाइल दी सिंग और कि लक एंगल क्लॉक वाइज दा से रावस्तल वाले या गोरे दे शक्ल के रावस्तल वाले तासु वर्टिकल ए बी गोरे पत विकना तासु कतली केना गोरे दे लार ने यो पयो तासु कतेश और कोना दे एलाइनमेंट तराशे वापस हम क्लिक कर नो वापस फिकबल आदि हालत के तासु रदर की करा तासु दखबल चॉइस मुताबिक दखबल वक्त मुताबिक यो डिग्री वर्क कोल वाले नो गोरे राशे दे सेना फॉर्मेट सेल एलाइनमेंट और दे सेना गोरे सो के दा एलाइनमेंट ओके करे सेना सोमरा आसान तरीके से राका टेक्स्ट फॉर्म का शक्ल की तासरा प्रोत पे
او کنه تاسو عادي حالت کې راوستل غواړئ نو فارمیټ سیلز تراشه او دا دې ځنه زیرو کې دلته ګوره دا اوکې کړئ ځنه واپس خپل عادي حالت ته ډېر په اسانه سره راوستئ شئ تاسو دا شوقي څنګه جوړیږي ټایم شیټ سیلری شیټ وغیرہ وغیرہ دا ټول د دې نه تاسو جوړولی شئ لکه مثال زه د سټوډنټ یا د ټایم شیټ د معاش شیټ وغیرہ وغیرہ فیکټ شیټ جوړوم طریقې ته ښیم چې د هغې څه مطلب دی دلته موږ سره سه رول نمبر وي دلته موږ سره سټوډنټ نیم وي تاسو پښتو کې لیکئ نو پښتو کې ولیکئ داسې فادرز نیم وي ایټسټرا فادرز نیم نو دغسې موږ لیکو دلته فادرز نیم دې لارې نه تاسو وګورئ تاسو کورس لیکئ تاسو د کورس نه پس تاسو سبجیکټس لیکئ سبجیکټ ډېر کسان داسې وایي سر وي دا یو کالم به په دوه حصو کې څنګه تقسیموم how we will divide this how do we divide the cell into 2 or 3 or many we cannot because this cell this column cannot be divided this because of ones because of their own property دا کالم چې کوم دی په دوه حصو کې نشي تقسیمېدی درې کې نه بلکې څه کې نشي کېدی تاسو به د هغې دپاره یو میتھډ پکوئ دا سبجیکټ دی که نه نو دا ما دې ځای پورې کش کو دا مې دې ځای نه مرج کړه دلته اوس د سبجیکټ د لاندې لیکم دلته کې میتھس دلته کې لیکم فزیکس دلته لیکم کیمسټري دلته لیکم بایولوجي ایټسټرا داسې وګورئ کمپیوټر داسې پښتو دا مې لیکلو بیا د هغې نه پس چې کوم دی وګورئ دا سیل به زه انتخاب کړم او په دې کې به دا مرج سیل به کوم دې ځای نه مرج او دې ځای نه فارمیټ پینټر ته به راشم او دې ځای نه به دا انتخاب پکې دلته بس وګورئ دې ځای دې ځای نه تاسو یو په یو کتئ شئ دا وګورئ دا دی د هغې نه پس چې کوم دی وګورئ دقه ډېټه به ټوله انتخاب کې او را به شئ دې ځای نه دا اټومیټیکلي دا به زه وګورئ آن کړم دلته اوس به دا ټول تاسو وګورئ سنټر پوزیشن ته به راولئ ایټسټرا وګورئ داسې ښکاري اوس هم ما سره دا پوزیشن ډېر داسې ښکاري جوړې دا یو کالم یې تاسو په درې څلورو حصو کې تقسیم کړی دی اټ سیمز لایک دس او دا بیا نه وي دا چې کوم دا انتخاب کې دا ګوره تاسو سره داسې که نه نو الیمنټ دا روټیټ اپ یا ډاون کړی سه نه سو میک اټ اپ اور میک اټ ډاون داسې بیا به دې دا کالم دا پلنوالی چونکې دی کې خو سل عدد لیکي د سل نه زیات خو لیکلی نه شي دا کالم ویډ والا 4 کړی سه نه 4 او دا به اوکې کې دلته بس بیا ګوره دې ځای کې چېرته دې ځای ولیکه حاصل کرده نمبر ټوټل نمبر داسې وګوره ټوټل وغیرہ رزلټ تاسو اخیستی شئ دا به دواړه انتخاب کې دا به هم مرچ کې دې ځای کې سوري دا به هم مرچ کې دلته او دا بل هم تاسو مرچ کې پاس وګوره دس دا مرچ کې تاسو او دواړه څو کا عادي حالت کې راوله لکه څنګه چې تاسو سره دا نورو په شکل کې دی نو مطلب دا دی چې یو خو ډېر کم سپیس نیسي بل دا دی چې کم فارمیټ په دې باندې دی بل دا فارمیټ راشي او په دې باندې دلته وکاروه بس دس از what the hell is going on نو ګوره دلته کې زه به راشم دا فارمیټ پر راوالم او په دې ټولو به یې وکاروم داسې صحیح ده دغه څه کړی ځای نه دا فارمیټ راواله په دې دواړو باندې وکاروه چې بس مخکې به اپلای شي داسې نو مطلب دا دی په دې اوبټین حاصل کرده نمبرو دپاره مساوي که تاسو وښئ که نه وښئ دلته به وګورئ دا سیګما علامه کلیک کړئ یو ځل او دې ځای نه شروع کړه او تر دې ځای پورې پرېږده بس دا ټول جمع کړه ماته په دې نورو باندې ډریک کړه چې تاسو صرف پته ته ولګي او تر دې حده پورې ما سره جمع کړه او د ټولو دپاره سه 1200 نمبرې دي نو دغه 1200 نمبر په دې باندې ډریک کولی شئ تاسو 1 by 1 وګوره دې ځای کې رول نمبر 1 2 ایټسټرا دقسې دا ډیټا اخلم دا به ډریک کم دې ځای نه داسې وګوره دا ما سره پته لګي دلته ورکوم چې سه دلته وګورئ احمد ورکوم سجاد کورس ټایټل سه BBA 16 نمبر یې اخیستی دي 56 89 78 وګوره اټومیټیکلی دلته جمع کېږي ما سره مطلب دا دی چې کلم تاسو دغه ډیټا یو په یو تاسو اخلئ نو وګوره دې لارې نه 1 by 1 چې کوم دی تاسو اخیستی شئ 7 8 نو مطلب دا دی چې وایي څونه صحیح طریقې سره دغه ډیټا تاسو سره کیلکولیټ کېږي بره ورته دې ځای کې وګورئ یو څو سیل ورته مرچ کړی ځای نه زه به ورته ولیکم سه ضیا انسټیټیوټ آف هایر ایجوکیشن افغانستان لوگو ول راولې لوگو ول راوستی شي سایز ول زیات که بالکل سنټر پوزیشن باندې کا لوگو خو تاسو انسرټ عکس خو راوستی شي که نه السټریشن ته چې راشئ دې ځای نه پکچر ته او دې ځای کې چې تاسو سره اینی فوټو وي زه به ډیسکټاپ ته راشم اینی لوګوس زه به وګورم دلته نو ولې کې چې کومه لوګوس تاسو پکاري
نو هغه لوګو تاسو د لارې لکه دا لوګو دا به زه انسرټ پې کوم دلته او د لارې نه یو په یو زه راوستی شم دلته دا یو آسان یو ایزی میتھډ دی یو قابل خو تاسو دغه لوګو راوستی شئ او بیا تاسو پرنټ کولی شئ تاسو وګوره تاسو ټایم شیټ په څنګه جوړوئ ټایم شیټ کې لکه تاسو سره یې که نه جاب آی ډي داسې امپلوي نیم داسې وګوره تاسو سره جاب ټایټل اینڈ د هغې نه پس چې کوم دی ټایمنګز ورډ ټایمنګز وګوره دا به زه انتخاب به کومه او دلته به راشم دا به مرج کوم دی ځای نه ټایمنګز داسې ښکاري لکه څنګه چې سټارټ ټایم اینډ اینډ ټایم سټارټ ټایم اینډ اینډ ټایم دا دواړه به انتخاب کې تاسو او دې ځای نه به دا مرج به کې دی ځای یا به دا فارمیټ پینټر راوالی او دلته به دا انتخاب کې دی ځای کې بس بیا به راشي وګوره دا ټول به وګوره څونه آسان طریقې سره دې ځای نه تاسو بولډ ټیلک کې دلته بالکل سنټر پوزیشن ته راولئ وګوره داسې نو تاسو کولی شئ دې لارې نه دغه داسې ښکاري دی چې دا یو کالم چې کوم دی په دوه حصو کې تقسیم کړو نو دې ځای کې موږ وګورئ نیم دې ځای کې ستاسو جاب ټایټل او دقسې تاسو یو په یو چې کوم دی دغه سیټینګ تاسو دې لارې نه کولی شئ نو سبا د نه څوک تپوس کړي دا کار موږ په MS Word کې کولی شو ولته ډېر لانجې به ورسره تاسو کوئ کله ټیبل هغه سره تختی کله ټیبل بل سره تختی په دې کې تاسو یو ځای ګیر کې او هغه صحیح طریقې سره تاسو پکې چینجز وکړه او دا غوښتل پسې پرینټ آوټ یې نو سبا د نو څو کوېسچن کوي باید دې طریقې سره تاسو دا ټایم شیټ یا فیکټ شیټ وغیرہ مطلب یو کالم په دوه حصو کې څنګه تقسیم وي اسانه طریقې زده کړئ سرچ کچره پیسلنګ ورته شي د وورډ سره دا ایو سل دې به ویلای چې پیسلنګ کې کنه د کمانډ شي چې فور ټیبل یو دی هغه د پیسلنګ ټیبل څخه تغیرات راوړي زموږ داسې اف کورس اوس خدا سي کنه چې یو ټیبل تاسو دا غزنه لینک کوي نو دیس از ناٹ پراپر ټیک نه دی ما سره اوس د ایکسل په ټیبل او پای کې زمکه عثمان فرق دی کنه اوس داسې شمال د کې جوړ کونو هغه ځای کې دا ایڈجسټ کیږي نه هغه سیل زه یو سیل سره نشم کولای کولای کله د کې تا یو دا غسلی چې سه شو لینک کنه یا ډیټیل لپاره نو هغه د لپاره یو فایل وسره لینک کول شي په ټول چې کوم د ډایرکټ لینک دا غزنه نشي لینک کولای کنه دا هم ایسے ایکسل MS Word د ایکسل ضرورت ایکسل د MS Word ضرورت نه پیږي او کم از کم دومره چې اسې میتھډ مې تو کو سبا یو ټیکسټ سو لینک کوي مایکروسافټ ایکسل سره سو کین ډو دیٹ کا پاور پوینټ دی کا مایکروسافټ ورډ دی ان سو ان دې طریقې سره موږ یو په یو لینک کولی شو نو دا موږ سره د الایمنٹ باره کې څه خبرې وي چې موږ تاسو ته کلیر کړی لاره مطلب مې دا چې د ټول آسان طریقه سره د ټول نه ایزی سبا د یو کس تپوس کوي چې بھئی دا یو کالم ما ته په دوه حصو کې تقسیم کا میا ساته ځان لړم چوي چې دا په دوه کالم کې تقسیم کړي کدا کالم تاسو په دوه حصو کې تقسیموي ارسوم رجیتا سره ډزنټ میټر ټو اس بس دا قیو سیل چې کوم دا مرج کوتا او دا لاندې نوٹ سیل چې کوم دی هغه له بارډر ورکړه مرج کنه تاسو بس بر هډ ولا چې کوم دا مرج کا اوس دې کې تار سلی کې دي جیسے timings etc نو بدل دې کې ته سه یا ډیټ کړه ډیټ اف ارایول تاسو لیکې دلته نو کتا چرتا وګوره سٹارټ ډیټ وغیرہ سٹارټ ډیټ او دا سه اینډ ډیټ نو وګوره څومره آسان طریقې سره اکالم ما سره په دوه حصو کې تقسیم شو کتا سه په درې کالم کې تقسیم وینو بس دا مرج کدرې درې مرج کا اولاد انتخاب کو دل بس صرف دا بارډر ہوتا ورکا اٹ سیمز چې آیدا په درې حصو کې لکه لیکلی کنه فل نیم بل د لیکلی چې فرست نیم دا سے لاسٹ نیم اور دا سے سر نیم ایٹسٹرا نو آٹومیٹکلی دا قصہ نیم کیٹیگرائز کری فون نمبر آفس فون ہوم فون اینڈ سے سیل فون نو دې طریقې سره تاسو دا سیټینګ دی لاره نه یو په یو واسطه شي نو دا زمونږه د الایمنٹ باره کې اوسه خبر راځم دې ځای نمبر دا راشم څه راشم کنه نمبر تراشي وګوره د نمبر مطلب څه دی په نمبر کې تاسو وګورئ چرته نمبر اساین کول شي د نمبر باره کې اوسه خبره ده کوي کنه فایل مینیو تراشي وګورئ دې کې ما سره دا ایکسل فایل ډیټا ده نو پای کې تاسو سره اوسه خبره تشریح کوم چې دا نمبر دې څنګه کار کوي نو په دې نمبر کې وګورئ تاسو سره مختلف طریقې سره دا نمبر څنګه اخلي کمز کرنسی ساين ورکوي وګورئ انګلیش کرنسی ساين یا دې څنګه چرته وګورئ پاوند ساين تاسو ورکوي دې لار نه ورکول شي کنه تاسو وګورئ اني ادر ز یورو ساين ورکوما تاسو وګورئ چرته چاینیز یا فرنچ ساين ورکوم نو ګره د لارې نه غستې شي تاسو او کله تاسو اف ان یا نوټس ورکوي نو په دې کې مسراغ نشته دی لوکل کرنسی یعنی پکې نشته دا د لپاره تاسو رائټ کلیک کوئ راوښه کنټرول پینل ته
راوشه تاسو ګوره ریجن باندې بکلیک کې بیا راشه ګوره اډیشنل سیټینګز تا راوشه کرنسی تا او دې نه به تور کې چې AFN ګوره دا به تور کې تاسو دا به اپلای کې او دا به کې کې دې نه بس دا به مو کې کې دلته دا به کلوز کې دې نه اوس شکلم تاسو راشه FN به تاسو اتوماتیکلی درکړي که چېرې تاسو FN غواړئ نیاز ساته دې لارې نه کول شي او کله تاسو دا ختمول غواړئ دا کرنسی چې کومه تاسو سره ده نو سبا کوي رائټ په کلیک کې واپس کنټرول پینل ته راشي دا نه پس دې ریجن باندې کلیک کا او په دې ریجن کې وګورئ تاسو اډیشنل سیټینګز ته راشي یا کرنسی ته راشي دې نه دا به ریسیټ کې تاسو دا به یس کې دا به اوکے کې دی لارې نه دا مو کې کې دلته وګورئ څومره آسان طریقې سره دا ډېر تاسو سره وګورئ په دې شکل کې یو په یو ده کته نه غواړئ چې نه زه د هغه ځای نه چینج کول نه غواړم او دې ځای کې دا کرنسی راوستل غواړم کوم چې ما سره ده نو ګره زه بدل تراشم کو چرته عادي حالت کې راولې بیا په دې نمبر باندې کلیک کې او جنرال نمبر تراشي ګوره کزه چرته FN کې غواړم FN نو مساوي یا ساته دا طریقې ست کې چې چرته تاسو دا ځین نه کوئ نو مساوي ډبل کوټس اولیک سپیس ورکا ډبل کوټس او بیا اینڈ او دا سیل پکې انتخاب کړئ د اینڈ دا دوس خالی او دا سیل پکې او ځای کړه خیال هم دې کنه دا به ډایرکټ کوم دا پس پرې ټولو باندې په دې ډبل کوټس کې ته هر څه لیکل شي what you want لیکل شي لکه زه کوم چې AFN دا لیکم پکې نو ما ته سره درای په ټولو باندې ډایرکټ AFN خیال هم دې کنه په دې ډبل کوټس کې چې سم ذلیکما هغه د دې سیل عدد سره یو ځای کړم به دارا کو پسې اومه سیل را کول ایک سپیس ولا ورکړه که په دې تاسو ګوره RS لیکه چرته روپیس انټر کا نو RS سره لیکه دې نه ډزنټ میټر که تاسو بار بار کنټرول پینل ته نشئ تللی دا دغه یو اسانه طریقه ده ګوره مساوي ډبل کوټس بیا سپیس ډبل کوټس اینڈ پدې کې چې سم لیکما هغه دې سیل کې چې کوم عدد دی یو ځای کو سره د اینڈ څخه یو ځای کې کنه it combines two things each other so press enter وګوره دې کې سم لیکما say ډالر لیکم say enter کا د ټولو سره په ډالر برازي وسره سال چایس ده که تاسو الته تګ نه غواړئ دا د یو پراپر میتھڈ دی زه در کوم چې سه FN را تراکا او ډبل کوټس هم ګوره بار تنوزي اخوالي دا دو کوټس ترمن سبا تاسو سیټینګ کوي راشه دې نه انجست بریک ده چرته زه په دې ځای کې RS راوستل غواړم RS نو ګوره RS راولې دلته مساوي ډبل کوټس RS स्पेस हुआ एंड सो का दासिल पके इंतखाब एंटर करी से ना वगैरह सुमर आसान तरीके सरा द कंट्रोल चकम दे टोल सर आरएस इजी देख ना नो याद दा तरीके इस दका او या चकम दे द कंट्रोल पैनल खुदा द टोल ने इंपॉर्टेंट तरीका दा बाइच दा तरीका तासुल्ला याद उसा यू मस्ट रिमेंबर दा द फार्मूला दलारे ना मुंगा दा सेटिंग चकम दे यो पयो दलता कबुलिश नो दा currency sign बारे के so that's how the summation tool proper currency مو خدا نه جمع کو بیا مو خدا غي اقصل جمع کو لکه مساوي SUM sum او چې کم ځای کې ستا غ ډیټا ده بس ما جمع کدي سره خو زموږ څه کار نشته دی ټوټل بتالو ما قدر کې کم څه دینه برابر لس کدي سره د قصې روپیز لیکه بدل تاسو سره بیا ورست بیا طریقې ته خیمه ټوټل RS it's equal to دارا تراکه and etc خیالم دیکھا مختلف طریقوں سره کو میتھڈ بالکل ما یو شانی یو خبر ایدا روسو طریقې ته بیا خایم کیلکولیشنز کې خو صرف تاسو ته میتھډ خو سبا د نسو کوېسچن کې چې بي FN بسنګ راولم RS بسنګ راولم خو کنټرول پینل ته نظم میا ساته د لار نه تاسو یو په یو فالو وکړئ نو دا د کرنسی باره کې سو خبره شوې پرسنټیج ان کاما سیپریټډ پرسنټیج خو تاسو ته الریډي پته ده پرسنټیج علامه درکې 1000 کې ولا ضرب ورکړي او کنه تاسو عادي حالت تراولې جنرال تا عادي حالت کې راولې دي سه لکه څنګه چې موږ وایو کنه 6% سوم راځي 25000 پسې دا سم ډېر مهم دی 25000 پسې 6% سوم راځي نو زه دې 25000 لبس ډایرکټ ضرب ورکما 6% لګ ورکم انټر کما ته سوم راځي انزل لکه څوی کنه 50 پورې 6% سوم راځي
सोना अमाउंट राजी तासो कवे कना 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 100 दस कवे कना तासो नो चे एंटर के नो याद आसे के या आसे के यो खबर है दा तो टोल आसान मेथड चिकम दे बस दे चिकल दे परसेंटेज साइन लगूली बस दे और दे ज़रब वर्क च सम तराल ज़रब तकसीम दे पकल बांधी गई लेकिन सिंगा मंगवाई कना जो यो कसर से 1 लाख रुपीस दी पदे बस ज़कात सुमर राजू मंगवाई चे उमदा कसिल ब्या मल्टीप्लाई के 2.5 और ब्या तकसीम के पसलो बांधे वगैरह वगैरह राजी कना ज़रब तकसीम अरे एक्सेल ता तो वही दा कसिल चिकम दे फसल वेक्तम हिस्सा बांधे तकसीम का जो सतराल बसो मगस्ता से एक्सेल की ब्यूटी दा कना संख्या वे तासो लदर कई मतलब कदा परसेंटेज अलामत तासो अगस्ती ब्या तकसीम को जरूरत निश्ता है बस 4 सुमरई कदा 8% शीन सोना भाई दोमर बशी कदा 2% शीन सोमर बशी 500 बशी एक्सेट्रा रोडेर पासाना सरताउस दा महासे बदे राल ने कवलेश काम 1000 सेपरेटर दे 1000 सेपरेटर मतलब दा के चरतमा 1000 लिखली गोरे दा से 2000 में लिखली और दा में ड्रैग कर दे जना दा से गोरे ड्रैग दे ड्रैग में कना जो कम दा कामा गोरे 1000 2000 च कम से 1000 बराबर शवे दे काम आइला गोले दा इशारियत खत्म है के इशारी वापस और के इशारी और कोलिश खुद दोनों ज्यादा इशारिया सो को नवर की रिपोर्टिंग की देता सुरे याद साथे दका राउंड अप हम की दला राउंड डाउन हम दला की दा खबर है क्या दो साथे राउंड अप एंड राउंड डाउन दाम की दला राउंड अप राउंड डाउन सिंग के देखो गोरे 7.89 something blah blah दादी मास वगैरह लुक लाइक दिस 7.8965 दादी का ना मुसर दिस नता सुयो पे वास्ते शे 7.8965 this is नो कसा वालम चिदा इशारी खत कम तास ता पतम दा चिकलम दा इशारिये ना चिकलम दा इशारिये ना पस दा अदद दा पिंजोना जियाद शी ना गयो हिसाब का और 10 रे जमा का दा इशारिया होंडा खत्म का राउंड अप नगर सोमरा आसान एक्सेल की सुमर ब्यूटी दा इशारिया खत्म करना रो ऑटोमेटिकली मा दसरा गई बिल्कुल मगरूज इशारिया वापस रा वाला मा तो वापस पल आदि हालत के हालत रहा तो देर राउंड अप और यवाज इशारिया न खत्म बल्कि देर राउंड अप और राउंड डाउन की गुरदा खबर ज़हन किया दो साथे गुरदा जो बिल्कुल इशारिया खत्म करा बेदा राउंड अप करे सर बे इशारिया वापस येता सुले हो तो सवाल ने सो क्वेश्चन कई सुबह दे ला रहता सो तगा डेटा एक्सेल के दी तरीके से सिंबल का क्लियर शो ना